السلام علیکم. نن سبا په سوشل میډیا باندې یو ډیر غټ بحث روان دی د شاهد افریدي حواله سره. شاهد افریدي د کرکټ یو سوپر سٹار تیر شوی دی. په ډیر سخت موقعو کې هغه پاکستان ټیم له فتح ورکړی دا او په ډیر سخت موقعو کې په صفر اوټ شوی دی او د عوام ډیر مایوسه کړی دی. بیا هغه کارونه شروع کړل د خیر ښېګړې، خو اوس یو بیان یې ورکړی دی او د هغې بیان پس منظر دی دا یو پیره نشوه، دا دوه درې پیرې شوه. بیان یې دا ورکړی دی چې د 9 مۍ په واقعه کې کو ټیم مسولی او کو کپتان ملوث دا ټول سزا ولا ورکول پکار دي. د 9 مۍ د واقعې عوام په 8 فروری باندې هغه بیانیه دفن کړې ده. خلکو دا بیانیه اکسپټ نه کړه، ته پته وه چې دا چا جوړه کړې ده او چاته یې فایده رسولې وه. شاهد افریدي له په دې وخت کې دا بیان ډیر معنی خیز دی او د دې وجه دا ده چې شاهد افریدي کو تاسو یاد د پی ډی ایم حکومت چې اولنې جوړ شو نو هغه وی چې شهباز شریف ډیر ښه اډمنسټریټر دی او دا ښه اډمنسټریټر بیا کارنامې خلکو ولیدي چې خلک په روټۍ او په هر څه پسې پټرول انتها ته ورسېد، ډالر یې کم ځای ته ورسو، نو هغه د ښه اډمنسټریټر هغه لانجه خو یې ختمه شوه. بیا کو تاسو خیالي په سوشل میډیا باندې او په میډیا وچلېده چې شهباز شریف د دغه بیانونو نه پس شاهد افریدي فاونډیشن له 15 کروڑ روپۍ چنده ورکړه. نو اوس هم ماته داسې ښکاري چې څه داسې کیدای شي د پی سی بي چیرمنۍ ته د شاهد افریدي خیالي یا زوم چې دی شاهین افریدي د هغه د کپتانۍ څه د مضبوطولو کوششونه کوي، نو ځکه د عمران خان باندې تنقید او د هغې حکومت صفت کوي. د نن سبا خو چې څوک په عمران خان تنقید کوي هغه ته سبا ستاره جرأت هم میلاویږي، سیټ هم ورته میلاویږي، یو غټ عهده هم میلاو شي او چندې او مرات هم ورته میلاویږي. نو شاهد افریدي کیدای شي دغه په ذهن کې چې راشه عمران خان پسې خبرې وکړم، خو دې خبر نه دی چې عمران خان یو عظیم لیډر دی، یو د قوم آواز دی. تا به کرکټ کړي خو تا د عمران خان د خپو دوړو تم نشي رسیدي. ستا به کرکټ کړي یو دوه چکې به دې چرته په خطا کې وهلي، خو داغه خو یو پوره کیریر دی. بیا داغه 3 کینسر هسپتالونه جوړ کړي، بیا 2 یونیورسټیانې جوړې کړي دي. د قوم هیرو دی، لیډر دی، امت مسلمه دی، د اسلاموفوبیا خلاف په یو ان او کې خطاب کړی دی او داغې د وجې نه په 15 مارچ باندې د اسلاموفوبیا ورځ مقرر شوې ده په یو ان او کې. دا ټول د عمران خان کوششونه دي. نو ته چې په اسمان باندې توکې نو هغه توکې به لاړې به دې ستا په مخ راځي. نو بیان ورکوه د عهدې په لالچ کې، خو داسې مه کوه چې د بل پسې خبرې وکړي. ستاسو څه خیال دی؟ په دې باندې کمنټ لازمن وکړئ چې آیا شاهد افریدي د څه عهدې دپاره دا بیانونه ورکوي، کو نه نور څه مطلب دی. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.